دا ملګری تپوس کوي چې د جومات په کارپټ باندې پیشو لوی بول کړی دي، نو د هغې د پاکیت څه حکم دی او طریقه یې څه ده؟ نو جواب دا دی که چېرې دغه کارپټ یا دغه قالین د ځمکې نه جدا کېدی شي او د دې بهر ته منتقل کول اسان وي، څه مشکل نه وي، نو بیا د هغې وینځل ضروري دي. په دیوال باندې داسې رافولډ کړی شي چې کوم نجس ځای وي نو هغه ښکته طرف ته راوستی شي او په هغې باندې اوبه واچوي، هغه ښه ومږي او چې اوبه ترې څاڅېدل بس شي نو دوباره دې پرې اوبه واچوي، بیا دې ښه ومږي او چې بیا اوبه څاڅېدل بس شي نو بیا دې پرې اوبه واچوي او ښه دې ومږي. نو چې درېیمه پیره باندې د اوبو اچولو او د مږلو نه پس دې پرېښودی شي چې دی وچ دا به پاک وي. او که چېرې هغه کارپټ په هغه ځای باندې پروت وي او د هغې منتقل کول اسان نه وي، نو بیا اولا خو به هغه نجاست او پلیتي مکمل طور لرې کولی شي. بیا د هغې نه پس چې د هغې کوم داغ پاتې شي نو هغې باندې به اوبه واچولی شي، دوره اوبه چې هغه خوري نه شي او ډېرې زیاتې خوري نه شي، او هغه اوبه به په هغه بیا صرف ورسره واچوي، هغه په یو کپړه باندې ومږي او بیا هغه په تولیه باندې زړه تولیه یا داسې هغه هوا راښکلو واله چې کوم مشین وي په هغې باندې دوره اوچ کړی شي چې که بنده په لاس کې دي چې لاس نه لوندوي. نو دا طریقه دویمه پیره باندې هم وکړی شي او دا طریقه په درېیمه پیره باندې هم وکړی شي، بیا به د هغې نه پس دغه کارپټ پاک شي. دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه به طور مثال د ماسپښین لمونځ قضا شي، نو افضله طریقه څه ده د دې د قضا کولو؟ بله ورځ ماسپښین لمونځ ټیم کې د دې قضا پکار ده که نه، د دې څه طریقه ده؟ نو جواب دا دی چې کله د یو عذر په وجه باندې د انسان نه لمونځ قضا شي، نو د ټولو نه افضل طریقه دا ده چې څومره زر تر زره دغه قضا لمونځ کېږي نو دا کول پکار دي. که په دغه قرض باندې د مازدیګر په ټیم کې د مازدیګر د لمونځ نه مخکې یا وروسته موقع میلاو شوه نو دغه ټیم یې قضا وکړئ. که د ماښام نه پس موقع میلاو شوه نو دغه ټیم یې قضا وکړئ. که د ماسخوتن نه مخکې وروستو په شپه کې موقع میلاو شوه نو هغه ټیم یې قضا وکړئ. د سحر د لمونځ نه مخکې یا وروستو که موقع میلاو شوه نو دغه ټیم یې قضا وکړئ. البته صرف 3 ټیمونه داسې دي چې په هغې کې هیڅ قسم لمونځ نه کېږي. یو چې کله عین د نور راختو وخت وي، او دویم چې کله نور د اسمان میسته راشي، او دریم چې کله نور په پریوتو باندې وي. نو په دې 3 ټیمونو کې قضا لمونځ نه کېږي، د دې نه علاوه هر یو ټیم باندې قضا لمونځ کېږي. نو دا ضروري نه ده چې کوم لمونځ قضا شي نو بله ورځ په اخکه ټیم کې به کې هغه زر تر زره قضا کول پکار دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ په علاقه باندې دا رواج دی چې کله یو غم وشي نو امام صاحب مستقل په غم کې ناست وي او چې څوک هم دعا له راځي نو امام صاحب ته ووایي چې تلاوت وکړه، نو هغه تلاوت وکړي او د هغې نه پس دعا وکړي. نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حیثیت څه دی؟ نو جواب دا دی چې د تعزیت او مړی چې کله مړی وشي د هغې په موقع باندې د مړي ورثاو سره د تلو اصل مقصد هغه د مړي ورثاو سره تعزیت کول دي، هغې ته د صبر تلقین کول دي، خپل ځان هغې سره په غم کې شریکول دي. د دې نه علاوه زموږ دا رواجي دعاګانې چې کومې دي او یا دا د تلاوت دا مسله ده، نو دا یو رواجي سیز دی. نو که چېرې الله جل شانه د رضا دپاره دا تلاوت شوی وي، د الله تعالی د رضا دپاره په صحیح طریقه باندې دعا شوی وي، نو بیا خو د هغې په افادیت کې څه شک نشته. خو لیکن که چېرې صرف د رواج په طور باندې کیږي نو بیا دا یو رواجي سیز دی، بیا د دې شرعي څه حیثیت نشته. او ان شاء الله تعالی د الله تعالی د ذات نه امید دی چې الله تعالی به مړي ته د دې ثواب رسوي که خیر. دا ملګری تپوس کوي چې څنګه اذان وشي نو په کورونو کې زنانه خپل لمونځ کوي، حالانکه په مسجد کې لا نارینه جمع نه کړي، نو د نارینه په مسجد کې د جمع کولو نه مخکې زنانه په خپل کور کې لمونځ کولی شي او که نشي کولی.
نو جواب دا دی چې کله اذان وشي او وخت داخل شوی وي د دې خبرې به خاص خیال ساتل پکار وي چې وخت داخل شوی ځکه چې بعض اوقات بانګونه د وخت نه مخکې ویل شي زمونږ په علاقو کې په دې کې ډېر احتیاط نشي کوله نو چې وخت داخل شوی او اذان وشي نو د زنانه مونږ په کور کې بغیر د شک او شبهه نه ادا کیږي اگر کنارینو په مسجد کې جمع نه کړي بلکې افضل دادی زنانو د پاره چاغي په اول وخت کې منځو کې څنګه چې د نارینو د پاره افضل دادی چاغي جمع سره منځو کې نو د نارینو د زنانو د پاره افضل دادی چاغي په اول وخت کې منځو کې اگر که په مساجدو کې نارینو لا جمع نه وکړي د خپل کور کې خپل مز ادا کی خو په شرط د دې چې وخت داخل شوی د اذان نه پس د مسکول شي دا ملګری تاسو کوي چې یو کس لامبي غسل کوي سحر وخت کې ناغه ټوتپیسمو کې پوزه کې وبوم واچي بیا ولامبي نو آیا د دې لامبلو نه پس دوباره چاردام ته ضرورت شته او کنه چاردام وشو نو جواب دا دی چې د اودس کم اندامونه وینځل فرض دي نو هغه غسل کې وینځل شي او په سر کې چونکه مسوم فرض ده نو چې بندلام بینو خامخه په سر باندې لاس راخکل پکې اوشي نو په دی وجه باندې ک چری دغه کس غسل وکي او بیا اودس اونکی نو د اودس شوه دی کله مسکول غواړي نو مسکول شي په شرط د دې چې د غسل کولو نه پس اودس ماتون کی سيزونو کې یو سیز مخه تنی راغله البته کدی نیت وکي په غسل کې د اودسوم چې غسل کوم او د اودس اندامونه پکې چونکی وینځل شي نو لہذا زه د اودس نیتوم کوم نو اودس یو مشه او د اودس ثواب ورته ملاو شو او که نیت نیوي کړي نو اودس وشي خو لیکن د اودس ثواب ورته نه ملاويږي فرق صرف دا دی اودس په دوه صورتونو کې په غسل کې ادا کیږي دا ملګری تاسو کوي چې یو کس چا سره کار کوي او هغه ورله پیسې ورکی او د لاړ شي سودا راړي هغه کې مختلف سيزونه په مختلفو قیمتونو باندې وي او د هغه سيزونه راخلي او بیا دا وی چې زه په اخره کې حساب کتاب وکم او د خپل مازغو او د یاداشتو مطابق صحیح حساب کتابو کې خو لیکن په هغه کې د غلطۍ کې یا د ورته خیال ني 100 روپۍ دوا کتبر شي نو د دې په شریعت کې څه حکم دی نو جواب دا دی چې کله د انسان معامله انسان سره روانه وي مالی معاملات بالخصوص نو په هغه کې د کامل احتیاط ضرورت دی د ټولو نه بهتره خبره ده چې داسې طریقه باندې معامله وکړي شي چې د شک او د شبهه گنجائش پکې پاتې نشي نو دا غي خو صورت ده چې د څومره سيزونه علي نو ځان سره په یو رف کاغذ باندې د غي قیمتونه نوٹ کړي اخره کې هغه ټول جمع کړي نو هیڅ قسمه مشکل به ناراضي خو کچري د بعض اوقات د سوجنه داسې طریقه ممکن نه و او د خپل یاداشت مطابق صحیح حساب کتابو کو او د پکې هغه کې اس قسمه خیانت یا د دوکي کوشش نه کړي نو کچری بیا هم سکمه به شی راشي نو ان شاء الله تعالی الله تعالی به تعفو درگذر کوي خو بهترین صورت ده چې کامل پوره احتیاط وکړي شي د انساني معاملاتو کې د حساب کتاب او د هغې د پوره خیال ساتلو کوشش وکړي شي دا ملګری تاسو کوي چې کله یو کس جمعه تراشي سحر مزله او امام ولاړ وي مست نو دی به سنت کوي او که امام سره به شریکيږي او بیا د هغې په حواله کې دا خبره وکړه چې د یو عالم بیان راغلی دی هغه وایي چې سحر کله امام مست ولاړی نو بیا به مست کې شریکېدل پکاري سنت بنه کوي نو جواب دا دی چې چری دی راتلونکي کس ته دا یقین وي چې زه که سنت وکم نو بیا امام لاندې کول شم په موس کې په هر ځای کې چې وي که په ډومبي رکعت کې وي که په دویم کې وي که په قاعده او تشهود کې وي نو بیا به د سنت کوي او دا غي نه پس به امام سره
شریکیږي موږ کې او کنه دا ورته یقین وي که زه په سنتو کې مشغول شم نو زمانه د جمع موزي نو بیا به د امام سره شریکیږي او سنت به پرېږدي بیا چې ګرنور راوخیږي نو که غواړي نو قضا کول شي او که قضا ونه کی نو هم څه مسله نشته باقی دغه خبره چې کوم تاسو کړی ده چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام حدیث په حواله سره چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي منع کړو نو دا چونکه یو تفصیلی خبره ده نو په دې وجه باندې دې کلیپ پسې ز تاسو ته یو تحریر درلېګم هغه تاسو وګورئ په هغه کې ان شاء الله تعالی دا غي کافی شافی جواب موجود ده دا ملګری تاسو کوي چې په کومه خادای کې ډولکیو غول شي یا ډول سرنا او غول شي او یا هغه کې مجلسونه وکړي شي نو د دغه خوراک سو حکم دی د عوامو د پاره د هغه ډوډۍ خوراک سو حکم دی او د علماو د پاره د هغه د خوراک سو حکم دی نو جواب دا دی کچري د ډوډۍ په دوران کې ډولکی غږیږي او چې په کم ځای کې ډوډۍ ورکیږي په هغه ځای کې ډولکی غږیږي نو هغه ډوډۍ خوراک نه دی پکار هغه کې شرکت د اچا د پاره نه دی پکار ځکه چې بالکل دا هغه ګناه کې شریک کېدل دي او کنه د ډول او سرنا پروګرام د ډوډۍ نه مخ کې یا رستوي یا ډوډۍ بل ځای ورکیږي او ډول سرنا بل ځای غږیږي انو بیا اگر چې د هغه خوراک کې گنجائش ته خو لیکن هغه حضرات چې د هغه شرکت یا نه شرکت کول پچا باندې اثر غورځي لکه علما حضرات شو او داسې د معاشري مشران خلق شو نو هغه له پکار دي چې د زجر په تور باندې بل د زور ورکول په تور باندې د غډوډای کې شرکت اونکي د پاره د دې چې خلق د دې ګنا نه منشي کومنګه د دې شرکت پروا نه ساتو که سو ډولکی غږی عمر لزو که سو نه غږی نو عمر لزو نو بیا به عام خلق د هغه په ذهن کې د دې ګناه قباحت او د دې هغه شناعت او بدواله د هغه حیثیت به کمیږي دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه د بیماری په حالت کې وي او د هغه په بدن باندې چې کومې کپړې وي نو د پاکیت نه پس و دغه کپړې پاکول شي او کنه دا په استعمال کې راوستي شي نو جواب دا دی کچاري د هغه بیماری په دوران کې د زنانه کپړې د هغه نه پلیتی شي وي نه وي مثال په تور د هغه لوپټه ده د هغه قمیص ته یا د هغه نور کپړې دي او هغه خپل حفاظت کړي دي او کپړې پلیتی شي بالکل نه دي نو سم مسله نشته که د پاکیت نه پس دغه کپړې دغه استعمالي پاغي منظم کیږي او کنه په کومه کپړه باندې پلیتی لګیدلی وي نو هغه کپړه به پاکول غواړي او دغه نه پس باغه استعمال کرا واستي شي د هیڅ په وجه باندې او د ماهوارای په وجه باندې زنانه بدن سره چې کومې کپړې ټچ شي ان هغه نه پلیتيږي تر څو پورې چې پاغي باندې ظاهري پلیتی نه وی لګیدلی دا ملګری تپوس کوي چې د یو کس نه مشپغته کاله مخکې سمونزونه قضا شوی دي خدایي تعداد هغه ته نه معلوم چې څومره منځونه دي نو د هغه د قضایي بس طریقې نو جواب داده چې د دې اندازه ولګي یو محتاط اندازه چې پاغي کې کسیوا شي نو خیر دی خو چې کم نوي او د ته دا یقین وي چې که زما منځونه زمانه مثال په تور 50 قضا شوی دي نو د شپېتو لګي چې د شپېتو نه خو سیوا نه دي دا سه غونډه اندازه چې دا غي نه سیوانی نو مثال په تور باندې د سحر منځونه قضا شوی دي نو د دې چې سوره د اندازه ولګوله چې دا دوره دي نو بیا د دقیق قضا ته شروع شي او چې کم یو مز قضا کوي نو دا سنیت دې تړي چې نیت مې وکړه د اخلاص 2 رکعات فرض د اول سحر قضا مز گزارم د اول ماسپخین قضا مز گزارم نو چې یو ماسپخین مز دې او کی قضا او بیا بل کوي نغې کې بم داسې نیت تړي نو ان شاء الله تعالی دغه قضا منځونه به مداشي او که دا غینه تعداد سیواش نو نفل ته واړیږي دا ملګری تپوس کوي چې د نابالغه ماشومانو
مخکنی صف کې مسکونکو سره ودرېدل څنګه دي؟ نو جواب دا دی کچري د دغه ماشومان د وجنه د مسکونکو په موس کې څه حرج ناراضي د داسې حرکتونه نه کوي چې د مزګزار منځونه به خراب شي، نو بیا ردی په مخ کې صف کې ودرولو کې څه حرج نشته. او بالخصوص هغه وخت کې چې کله دای کروستو درې نوروانه کوي یا شور شغب کوي چې دا غي سره د مزګزار په موس کې حرج راځي، نو بیا ځان سره مخ کې صف کې ودرولو کې څه حرج نشته، خو په شرط د دې چې د مسکونکو موز نه خرابي او کنه مسکونکو موز خرابي داسې حرکتونه کوي یا اخوا دی خوا ګوري یا خبرې کوي، نو بیا داسې جمعات ته داسې واړه جمعات تر واستل نه دی پکار، مخ کې ناغی ته پوره طریقې کار خول پکار دی، بیا داغي نه پس جمعات ته راوستل پکار وي. دا ملګری تپوس کوي چې یو امام د ماښام موز پړاوو نو د دریو په ځای باندې 4 رکعات وکړو، نو د یو تپوس دا کوي چې دا موز وشو او که اون شو، او دویم تپوس دا کوي که په دغه موز کې د چانه یو رکعات شوی نو هغه امام سره 3 رکعات پوره کړو، نو د دغه کې کس موز وشو او که اون شو. نو جواب دا دی که د ماښام موز د دریو په ځای باندې 4 رکعاته امام پړاو کړو، نو دی کې به دا خبره کتی شي چې 3 رکعات پسې امام ناسته کړې و او کنه و کړې، که د عبده و رسوله پورې ناسته کړې و او د هغې نه پس 4 رکعات ته پاسېده او بیا یې 4 رکعات وکړو او آخره کې سجده سهو وکړه، نو مونځ یې شوی دی. او که چېرې 3 رکعات پسې ناسته نه و کړې بلکې ډایرکټ 4 رکعات ته پاسېدلی نو بیا یې مونځ نه دی شوی. او دویمه خبره چې د پسې کم یو مقتدی 3 رکعات پوره کړو د 4 رکعات سره انده هغه مونځ نه دی شوی، هغه به خپل مونځ دوباره کوي، ځکه چې دا یو رکعات چې د امام کم کوي دا فرض کې نه دی حساب، او د مقتدی مونځ هغه فرض روان دي، دا یو رکعات د مقتدی دا نه دی شوی امام پسې، نو لہذا هغه مقتدی یعنی مسبوق چې دا غنه یو رکعات شوی دی او امام سره 3 رکعات وکړل دا هغه پوره مونځ نه دی شوی، هغه به خپل مونځ دوباره کوي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په سعودي عرب کې بل ملګری سره شریک بوکلین اغستره او هغه باندې مزدوری کوي، تقریبا 1 کال شوی دی، نو هغه د دې د زکات باره کې تپوس کوي چې د دې د زکات څه حکم دی. نو جواب دا دی چې بوکلین تاسو دا ټکي داسې بوایي غالبا مونږ ورته دلته پاکستان کې شاول وایو، زمونږ په عرف کې ورته شاول ویل شي، چې هغه خاري راوچتي کودایانې کوي او هغه باندې دا ډمپر ټایپ غټ غټ گاډي دا ډکوي. نو دا دغه گاډي شو یا د دین علاوه د مزدورای د پاره چې کوم قسمه گاډي واغستې شي نو د هغې په قیمت کې انسان باندې زکات نه وي فرض، بلکې د هغې چې کوم آمدن راځي کوم مزدوري راځي او هغه انسان جمع کوي او جمع شي ورسره او کال ته ورسی او نصاب ته عمر رسیدلی وي، کال په تیر شي، نو بیا الی په هغې باندې زکات فرض کیږي. تاسو به خیال کړی وي څه خلقي هغه د مزدورای د پاره ټرک والی، د مزدورای د پاره ټیکسی چلی، موټر واخلی، نو د کم سیز کم گاډي چې د مزدورای د پاره اغستل کیږي په هغې باندې خلک کار کوي، نو د هغې په قیمت کې زکات نشته. البته که دغه گاډي یا بل یو گاډي هغه د تجارت د پاره اخلي په دې نیت باندې علي چې زه به دا والم خرڅوم به بیا به بل اخلم بیا به هغه خرڅوم او په دې کې به الله تعالی ماله ګټه راکوي، ماله به فایده راکوي، نو بیا د هغې په قیمت باندې زکات راځي. خو که چې کله دغه گاډي د مزدورۍ دپاره واغستې شي نو بیا د هغې په آمدن کې به زکات وي، خو په شرط د دې چې هغه آمدن نصاب ته ورسي او په هغې باندې کال هم تیر شي. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو کس موس کوي او د رکوع نه کله پاسي ودرېږي او سمع الله لمن حمده د دې په ځای باندې الله اکبر ووایي، بیا ورته خیال راشي او فورا سمع الله لمن حمده ووایي، نو په دې الله اکبر ویلو سره په ده باندې سجده سهو
واجب کیږي او کنه واجب کیږي. نو جواب داده چې په قصد باندې خدا سي نه دی کول پکار، که په هیر باندې الله اکبر اوي ورپسې سمع الله لمن حمده اوي نو منځ کیږي، سجده سهو ته ضرورت نشته. دا ملګری تاسو کوي چې یو کس د مازیګر منځ کو او د سشتله او د ماخام منځ پورې د اودشته او د ماخام منځ نمخ کې د موزي واچولې، نو د دې څه حکم دی؟ نو جواب داده چې کومه پورې د یو سړی او دسوي نو د موزي په خپو کول شي. دا ضروری نه ده چې او دس پسې د فورن د موزي په خپو کې د او دس چې کومه پورې باقی دی د مازیګر له او دسو کو او مازیګر نه پسوم د او دشته ماخامه پورې او دسو، نو د ماخام نمخ کې چې د موزي واچي نو دا موزي په خپو کول صحیح دي، په دې باندې د مسکول شي. او د ماخام نه پس کده او دس ماتي نو چې څه ټیم دی او دس مات کی نو د هغه ټیم نه به د موضوع د مسی موده شروع شي، بیا غي نه پس 24 غنټو پورې دی په دغه موضوع باندې مسکول شي، په هغه باندې منظم کول شي. دا ملګری تاسو کوي چې د او دس دوران کې اندامونو وینځلو چې کوم مسنون دعاګانې دي نو دا 100 پیری ویل پکار دي، یو پیر ویل پکار دي، 3 پیری ویل پکار دي، 100 پیری. نو جواب داده چې د یو اندام د وینځلو څومره دورانی وي نو په هغه وخت کې دغه دعاګانې وي، که یو پیری او ویل شو، که 2 پیری او ویل شوي، که 3 پیری او ویل شوي، نو د مخ وینځلو په دوران کې چې کومه دعا ده نو چې سوره ټیم د مخ وینځي نو مسلسل دغه دعا دی وي، ختمي دي بیا د شروع کوي. تعداد لحاظ ساتل پدې کې ضروری نه دي. دا ملګری تاسو کوي چې منګه سحر کله زو انو وی دی خلک وای چې د سحر ابتدا په صدقې سره پکاري، نو منګه 50 روپے مثال په تور باندې صدقه او 50 روپے خیراتی را یوځای کو نو چاله ورکو یا د سفروټ مروټ په اخلو، نو آیا دا ویل ضروری دی هغه ته چې دا 50 روپے د صدقې دی او دا 50 روپے خیراتی دی، او کنه په نیت کې بس دغه خبره وینو دا کافی ده؟ نو جواب داده چې صدقه او دغه رنګي خیرات د دې الفاظ جدا جدا دي، مطلب او معنا د دوانو یو ده. چې کوم سیسته منګه صدقه وایو، چې کوم سیسته منګه خیرات وایو، نو په عربی کې هغه ته صدقه ویل شي. نو صدقه او خیرات دا دوانه یو سیز دی. د دې مطلب دا دی چې هر هغه سیز کاغه پیسې دي، که هغه نور د خوراک یا لباس یا بل یو د فائدې سیز دی او هغه بنده چاله ورکي او دا غنیت داوي چې الله تعالی برضا شي، نو دې ته صدقه هم ویل شي، دې ته خیرات هم ویل شي. نو بس پرړه کې دا غنیتو کې چې الله تعالی رضا شي، دا الله پاک د رضا لپاره زدا پیسې ورکوم یا دا فروټ ورکوم، نو دغه نیت کافی دی او نور جدا جدا نیت کولو ته ضرورت نشته. دا ملګری تاسو کوي چې د سحر په اذان کې چې د مؤذن نه الصلاه خیر من النوم ویل شي، نو آیا دوباره به اذان کوي او کبه نه کوي؟ نو جواب داده چې د سحر په بانګ کې الصلاه خیر من النوم 2 پیری ویل مستحب دي. نو کچری د یو کس نه په غلطۍ کې دا ویل پاتې شو نو اذان شوه دی، دوباره اذان کولو ته ضرورت نشته. دا ملګری تاسو کوي چې زمونږه گاون باندې دلته یو کس سره سپیو سره شپږ میاشتې دی سره وو، او اوس د یو سوره زونه هغه چې چل شروع کړی دی او هغه کور والا مالکانو هر قسمه کوشش وکړ د لری نه تر لری پورې بوته هغه واپس راځي، او هغه نقصانی دی چې په لار باندې سوق زینو په هغه باندې چک لګی. نو آیا د دې وشتلو اجازه شته او کنيشته؟ نو جواب داده چې کله هم یو زناور هغه نقصانی وګرځي او نقصان ورکون کې شي، نو د هغه په داسې طریقه باندې مړول جایز دي چې د هغه د پاره هغه کم از کم تکلیف ده وي. نو د ټولو نه بهترین صورت خو کچر کې دی شي هغه داده چې د حلال کړی شي. ذبح د زناور د پاره د ټولو نه اسانه طریقه د مړېدو ده، نو ټولو نه بهتره طریقه ده
چې د حلال کړی شي او که دغه ممکن نه وای یا څوک تیار نو بیا په داسې طریقه باندې ویشتل جایز دي چې د ځنکدن د تکلیف نه دی کم از کم متاثر شي. داسې نه چې په داسې ځای باندې ولي چې بیا رنځېږي نمړېږي او نه رغېږي نو دغه به ناجایز وي او چې چونکې نقصان ورکوونکی دی نو دغه سپي دغه قتل په دې شرط باندې جایز دی چې په داسې طریقه باندې مړ کړی شي چې کم از کم تکلیفي ورته وي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ جماعت کې امام مختصر قرائت کوي د سحر په موس کې نو چې مونږ موس له ورسو نو مونږ ته دا یقین وي که مونږ موس کې سنتو کې مشغولیږو نو موس رانه فرض موس جمع رانه ځي نو مونږ سنت پریدو او جمع کې شریک شو نو بیا چې کله نور راوخیږي نو مونږ به دا سنت کوو او که به نه کوو. نو جواب دا دی چې کله د سحر سنت صرف فاتح شي نو د نور خطو نه پس د هغې قضا ته ضرورت نشته او که څوک کول غواړي نو د نور خطو نه پس چې کله مکروه ټایم ختم شي نو قضا د سنتو کولی شي یعنی ضروری نه ده دغه قضا کول او که څوک کول غواړي نو کولی شي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ دوبۍ کې یو او سحر وختي ډیوټۍ له ګاډي ځي نو چې څنګه بانګونه وویلی شي نو بس دغه بانګونو دوران کې تقریبا ګاډي روانېږي نو که موږ بانګ ته انتظار کوو بیا د هغې نه پس موس کوو نو بیا را باندې ناوخته کېږي ګاډو والا هم انتظار کوي نو آیا د بانګ د ویلو په دوران کې موږ موس کولی شو او که نه شو کولی؟ نو جواب دا دی چې عامو حالاتو کې خو جمع سره موس پکاري د بانګ نه وروسته پکاري خو که داسې عذر وي د ډیوټۍ مسله وي په هغې کې تاخیر نقصان ورکوونکی وي نو بیا د ټایم داخلېدو نه پس تاسو فرض مونځ او سنت کولی شئ. د سحر مونځ تاسو د ټایم داخلېدو نه پس هم کولی شئ. که چرې د سحر وخت داخل شوی وي او لا اذان نه وي شوی نو هم تاسو د سحر موس کولی شئ او د عذر په وخت کې د اذان په دوران کې هم تاسو موس کولی شئ. دا ملګری تپوس کوي چې د سفر په دوران کې یا د تبلیغ کې د تشکیل په دوران کې منګه بعض اوقات داسې علاقې ته ورشو چې هلته کې ډېر زیات یخني وي ساړه وي او بیا د یو واقعه هم بیانوي چې یو پیره موږ داسې یو جومات ته تللي وو چې هلته ډرم کې اوبه پرتې وي نو هغې به دا د پاسه مخ نیسلی او واوره شوې به وي نو دوی وایي که چېرې موږ په دغې اوبو باندې چاته احتلام وشي او د لامبلو کوشش کوي نو موږ ته یقین دی چې د سخت بیماری کې به مبتلا کیږي نو داسې حالت کې څه کول پکار دي؟ نو جواب دا دی چې کله داسې قسمه سړځي وي او د اوبو د ګرمولو څه انتظام هم نه وي او هغه اوبه یخې هم دوره وي چې غسل کوونکي ته دا یقین وي یا غالب ګمان وي چې دا اوبه زه استعمال کم زه ولامبم نو زه به بیمار شم نو په داسې حالت کې د لپاره تیمم کول جایز دي. خو البته چې کله رز شروع شي نور ګرم شي او بیا د غسل کولو امکان وو نو بیا به د غسل کوي دی به ټول عمر یا ټول وخت هغه خپل ټول وخت به په تیمم کې نه تیری چې کله د باندې داسې وخت راغی چې په هغې کې غسل کول ممکن شو د ده لپاره نو تیمم به ختم شي دی به دوباره بیا غسل کوي. دا ملګری تپوس کوي چې موږ یو ځای کې څه ملګري را جمع شوي وو نو یو ملګري اودس کو بل ورته په لوټه باندې اوبه اچولي چاردامې کول نو یو بل ملګري ورته ووي چې داسې اودس نه کیږي چې ته اودس کې او بل څوک درته په لوټه باندې اوبه اچوي نو دا اودس نه کیږي. نو دی د دې تپوس کوي چې دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ نو جواب دا دی چې د اودس اندامونه که هغه لاس دي که هغه خپې دي که هغه مخ دی په خپله باندې وینځل پکاري بغیر د عذر نه بل چا باندې د وضو او د اودس اندامونه وینځل دا مکروه دي. دا د اندامونو د وینځلو خبره ده خو لکه کومې پورې چې ستاسو ملګري خبره کړې ده چې په لوټه باندې درته څوک اوبه اچوي نو دې سره اودس نه کیږي نو دا خبره غلطه ده. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم نه په ګڼو روایاتو کې ثابت دي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام اودس کړی دی صحابه کرام ورته بغیر د عذر نه
او به اچولې دي نو دا اودس به شک کیږي او په دې کې څه مسله نشته جی کراهت او مکروهواله هغه ځای کې دي چې کوم ځای کې بنده په خپل اندامونه وینځل شي او بل څوک له اندامونه وینځي نو بیا دغه اودس مکروه دی کیږي او د ساغي سره او دا تاسو چې کوم صورت وایي نو دی کې بغیر د شک شوبې نه اودس کیږي جی دا ملګری تپوس کوي چې دا ټانټي چې کله زمینداران خرڅي نو په دې کې به عشر سټه امور کوي د خرچو او باسلو نه پس او که د خرچو او باسلو نه مخ کې نو جواب داده چې یو د غنمو فصل دی نو هغه د غنمو د دانی د پاره کرل کیږي نو په دې وجه په غنمو کې عشر دی او دغه شانته د جوارو فصل دی نو دا د جوارو د دانی د پاره کرل کیږي نو د دې وجه نه د جوارو په غله کې هغه عشر دی اوس د غنمو نه بوس اوموزي د جوارو نه ټانټي اوموزي نو آیا په دې کې عشر شته او کنيشته نو په دې لحاظ سره چې دا د کرلو نه مقصود نه دی نو په دې کې عشر علما وایي چې واجب نه دی البته که څوک ورکوي نو بهتره دی نو ټانټو کې عشر واجب نه دی که چا ورک نو بهتره دی جی